اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. فوسوس لهم الشیطان وسوس واچول دیدوارو تا شیطان لیبدی لهما انجام کارداش چخکارک دیدوارو تا ما آغیسا وریغنما چی مستورا و پردک ود دیدوارو من سوآت ما سوآت دیتا ہوئی یعنی عورتونا دیتا ہوئی عورت غلیظہ عورت سخترین عورت دا عورت مانا پا لغت عربی کے ہر آغا شے چی ستر کولی واجب بھی چی پردہ کولی دا دی وجہ دی خود تاون پا دی اردو کے عورت ہوئی انگا اردو کی خود تسوائی عورت ہوئی ذکر دی پردہ کول واجب بھی او انسانی بدن کی عورت دیتا ہوئی دا دغل تولی کا چی دا دی تا زنگون ہوئی دا زنگون نتر نامے پورے دیتا ہوئی عورت غلیظہ عورت ہوئی وردا شریطا او عورت ہوئی کنا اس بس سیف اللہ خان پوچھ رہا صحیح داسی ہوئی کنا پختون سرائی دیکھو سجی اور سیف اللہ خان بس کنا نور میں بخ کے نظر کنا سیف اللہ خان تب بھی اکولے ماتے اللہ اکبر. فینی حو دیتا ہوئی عورت بیا دا زنگون دا امام صاحب رحمت اللہ علیہ پنیز بانے پا عورت کے داخل لے دی پٹاول واجب دی او دا نم نہ داخل دا امام صاحب پنیز دا نم گھوٹائے دا پا عورت کے نہ داخل او دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب ادروائز دے اگوئی نم پا کی داخل دے او زنگون نہ داخل دا بالتراغ سوڑی نو فائدے دا شوا کہ نارینا منس کہو او زنگون اخکارش نو منز مات سے دے امام سے پنیز او نہ دے مات سے دے امام شافعی پنیز کہ زنگون اخکارش نو مات سے دے امام سے پنیز او نہ دے مات سے دے امام شافعی پنیز او کہ دا نامے دا غٹائی اخکارش وا نو مات سے امام شافعی پنیز او نہ دے مات دے امام سے پنیز دا فقاو اختلاف او د دې وجه دا چې حدیث کې الفاظ راغلي دي والعورت ما بین السرة الى الركبه عورت د نامې نواخل تر زنګون پورې نه امام صلی الله علیه فرمایي دا تر لفظ کوم راغلي څه نه یعنی د نامې نواخل تر زنګون پورې اوس دا کم تر لفظ نه امام صلی الله علیه فرمایي دا تر نه بعد کوم شی چې دا داخل دی د تر نه بعد دا کوم شی دی دا داخل لے صحیح. او امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې نا د نامې نه واخلې کوم دا نه د نامې نه هغه وایي دا نه لفظ دی د نامې نه صحیح. نو د دې نه لفظ نه مخکې دا کوم شی چې ذکر دی نه نامه نو دا پکې داخل دی د تر نه رسو چې کوم شی ذکر دی هغه پکې نه داخل دی ته وایي لغوي تحقیق سوی ورته لغوي تحقیق. نو دا خو عورت تر نارینه هر چې زنانه ده د زنانه ټول بدن عورت دی د زنانه ټول بدن عورت دی سوای د مخ نه ما ته وګوره سبلخانه سوای د مخ نه او تاسو وای منګولې تاسو منګولې وای خپر مونږ ورته منګوله وای سوای د مخ نه او د منګولې نه مونږ دې ته منګوله وای صحیح. تاسو خپل لفظ لیکئ چې څه لیکئ ځکه چې دلیل له پکې روایت د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها حضرت اسماء حضرت عائشہ مشرق خور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ خینه وای تاسو خوشینه وای مونږ خینه وای دی ورته وای خوشینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشینه ده حضرت اسماء د حضرت ابوبکر لور ده ډېر لوی صحابیه ده ګوره د پیغمبر علیه السلام خوشینه ده د حضرت عائشہ مشرق خور ده د حضرت ابوبکر لور ده د حضرت زبیر
خزه ده د عبد الله ابن زبیر مور ده سره لوی خزه ده اسماء سوره عجیبه رشته ده تا یاد کړ څه نه یعنی څوک ده ها رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشنه ده ها نه زره معنی نه کنه پیغمبر اسلام خو بلا معنی وي نمونه بیان ساتي دا حضرت عائشه مشرف خور ده د حضرت ابوبکر لور ده د حضرت زبیر خزه ده د حضرت زبیر خزه ده د عبد الله ابن زبیر مور ده زوی صحابي دی خاوند صحابي دی لار صحابي دی اخشه پیغمبر دی خور صحابي ده بڑا خطا کر لے خطا نو دغه اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنہ اس کو داس پیغمبر علیہ السلام ورکر ناس کو پیغمبر علیہ السلام چې دا چادر وکړه لکه چادر چې په سره چولې ده دا نریو څه شو نریو چې کې وشتاف کاریدل نازکو تاسو نریو وای که نازکو وای نازکو جالي غونډه و او تینو کنه تینو بس تینو نو داغی نے دا وشتق کاریدل نو پیغمبر علیہ السلام ورته او اسماء المرأة اذا حاضت خزه چې کله بالغ شي فكلها عوره ټول بدن عورت ته الا وجهها وكفها سوای د مخنه او سوای د دې خپړه ها انتظار کوو کوم څه په خانه یاد اخو او کنه شو پتی یا لطیفه ته و نو پیغمبر علیہ السلام ورته چې خزه بالغ شي نو ټول بدن عورت ته یعنی پرده کوله لازم واجب دي پرده کوله لازم واجب دي الا وجهها وكفها سوای د دې مخنه او سوای د دې لاسونو نه اوس دا استثناء قراله ایکسپشن راغی سره ایکسپشن راغی د مخ او د لاسونو خو اوس دا ایکسپشن به اپلای کې څنګه نو بعضی علما وایي دا تولیک بعضی علما وایي چې دا ایکسپشن صرف د مانزه لپاره دی ایکسپشن صرف لپاره د مانزه لپاره دی د مانزه نه بهر نه دی چې کله د مانزه نه بهر وي فار ایگزامپل بهر وځي د کور نه بیا به مخ هم پټي او لاسونه به هم پټي بعضی نور علما وایي چې دا ایکسپشن جنرال دی دا ولیکل دا ایکسپشن سره جنرال دی لہذا په مانزه کې هم دا مخ او لاس ښکارای نو حرج نه دی او که کله بهر ګرځي نو بیا هم چې دا مخ او لاس ښکارای نو حرج نشته د ایکسپشن د وجه صحیح د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذهب دا دی چې د مانزه په حواله خو دا حدیث وارد دی ځکه پیغمبر اسلام چې حضرت اسماء ته خبر ورکړل دې څه کول مونږ کول دې څه کول دې مونږ کول پیغمبر اسلام ورته دا حدیثونه التخ اپلای دی التخ سره اپلای دی خو د مانزه نه بهر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې جائز ده چې مخ او لاس ښکارای مگر کدی ځان ډولې کړي نبی یې پرده کول واجب دي کدی څه کړي ځان شایسته کړي سنگار کړي نبی یې پرده کول ځکه فتنه پیدا کیږي اوس خبره دین کړه صحیح امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې که فتنه نه پیدا کیږي او د دې ضرورت وي نو بیا جایز دي ښکارای لکه مثلا زنانه دا ضرورت یې رسېږي ډرایوینګ کوي نو چې ډرایوینګ کوي نو څه وکړي ها سترګې پټای نو سترګې پټې کړې خو څه پوښ ها لار نه بس لار ختم شو دا نو الله دې معافي وکړي خبره ځین کړل اوس دا پرده زنانه دا ثابته چرته نه ده سوره نور ها پیدا وکړه آیت نمبر 29 او 150 ګورئ
قل للمؤمنین و مؤمنان سروتا یغضوا من ابصارهم تاسو کته کول وای ورته شته کول یغضوا من ابصارهم چې کتو ساتي نظرون خپل ويحفظوا فروجهم حفاظتو کې د عورتونو خپلو فروج معنا څه پرایویټ پارټس حفاظتو کې دسه چې دا غلط استعمال نکي نو الله تعالی وایي چې نارینا چې کوم ځای پردې زنانه نه باید چې نارینه سو کی نظر کته واچي یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم دا ډیر خپا کوم کې عمل له دوی د پاره تقوا وو کې پیدا شي سبو شي پکې تقوا وو کې پیدا شي او ورپسې آیت وګوره وقل للمؤمنات او مؤمن خذتا يغضضن من ابصارهن یغضضن من ابصارهن چې دې کتوا چې نظرونه خپل نو لکه څنګه چې نارینه د پاره حکم داده چې دې پردای زنانه باندې سټیرینګ نه کوي پردای زنانه باندې بعینه دک حکم د زنانه ته چې دا دې پر نارینه باندې سټیرینګ نه کوي یغضضن من ابصارهن دای دې ټټ کې نظرونه خپل ويحفظن فروجهن حفاظت دیو کې د پرایویټ پاس ولا یبدین زینتهن افکار دین کې د مواضع د زینت خپل نو معنا دا چې اوس کدی زینت کړي اوس پته ولګی دا چې دا مخ امام رحمت الله علیه فرمایي چې حدیث سے کوم د اسماء بنت ابي بکر دی رضی الله تعالی چې خزه ټول عورت ته خو سوای د مخ نه او د لاس نه امام رحمت الله علیه فرمایي د مانزه په حواله خو د حدیث وارد دی هلته خو اپلایډ ایز اٹ از هلته خو د حدیث اپلایډ ایز اٹ از اوس د مانزه بار دا ترکمه حدا پورې اپلای دی نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې دې ضرورت نو مخ او لاس کارا ساتل شي خو شرط پکې دا دی چې خوف د فتنې نه خوف د فتنې معنا چې اوس دې ځان ډیر ډولې کړي ادا چې په ډولي مخ را روانه ها نو الله دې رحم وکړي شیطان خو لګیای خلکو نظر ورته راګرځي وایي ته دې مخ ته وګوره ها دې بڼو ته وګوره څنګه جوړ کړی دې شونډو ته وګوره څنګه صحیح امام رحمت الله علیه فرمایي بیا لازم دي چې بیا دې مخ پټ دی وجه فرمایي چې ولا یبدین زینتهن نه ذکر کوي زینت خپل الا ما ظهر منا مگر اچ ښکار شي د دینه د وجه ضرورت نه ښکار شي دینه د وجه ضرورت نه او وی فرمایل چې ولی یضربن بخمرین لغلا جیوبین اراواد چې بخمرین خمار دا هغه لوی صادر ته وای چې د سر نه راواله او گریوان او بدن ټول پټي گریوان او بدن ټول دې ته سوې خمار وي ورته سوې ورته یو خمار دې په خاص را خرته وای څه دوی خرته یو خمار دې چې دې حیده پاسه ټکي کې اچ مونږه انګریزي کې څنګه سره پاره استعمالو خمار نو خمار وای دغه صادر ته چې سر نه راواله گریبان دې ته گریبان وای گریبان او سینه دا ټول پټي دي ته خمار وای نو یو لوی چادرې وګورتا تاسو ورته وای چادر نما شي ورته صحیح چې دا لکه د ما سره چلے وګور چې دوس دا سره واش یې داس بلکې دین هم دغلو نو سره ولوم پټکو سینه هم پټکلا ځکه لوی د فتنې ځایونه هم دک دي کنه زنانا چې دا سره فارغ وي دا سره فارغ وي او گویا کلاو وي نو دا تور وشتان خسته خسته صحیح او ورسره دا سپین مخ دا خدا سدا لکه سپوږمۍ چې په تور شپه کې راځي صحیح ده او بیا چې لاسینه هم ښکاري نو دا خو د فتنې دی وجه شریعت اسلامي حکم کو چې د سر باندې سواچي خمار دی واچي وليضربن بخمرين لغلا جيوبين جيوب دا جمع د جیب ده یو کوم جیب دی مونږ جیب دی ته وو صحیح خو عربی کې جیب دی گریبان ته وي عربی کې جیب څه ته وي گریبان ته وليضربن بخمرين لغلا جيوبين ارازوندي کی رازوندور وای تاسو رازوند لکے بخمرین دا چادر نماغ پلالا جیوبین پگریوانو نخبلو ولا یبدین زینتون اندخکارکے زینت اخبل اللہ لبغولتین مگر خاوندان اخبلو تا یعنی مانا دادا چوزان دولے کرے دے نو که دولے بدن خاوند تخکارشن دے کسی حرج شتا نشتا او آبائی اللہ یا پلارانو دویتا نو د لور بدن کاغی میک اپم کرے دے ازان ڈولے کرے دے نو کپلار تے مخکاری دغسی او شنڈی اخکاری او دا منگول اخکاری او دا لیچ اخکاری او پکی د سروک کنگن اچولی دیو صحیح نو دے کسی حرج تا کپلارے گوڑی صحیح او آبائی بغولت اللہ یا پلاران د مڑونو دوی
خسر ځکه خسرم پلاری او ابنائنا یا زامن د دې زنانو نو که زوی ته د مور خایس کارشي نو سهارشته او ابناء بعولتنا یا زامن لخاوندانو خپل دوی مونږ ورته میرا زوی وو سو ورته تاسو میرا زوی وای دا میرا زوی یو لفظ دی او اخواننا یارون دوی او بنی اخواننا یارون دوی او بنی خواتنا یا خوریون دوی او نسائهن یا زنانه دوی نسائهن زنا نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې د زنانه خوبصورتی او زینت او د زینت مواضع کدا مسلمانو زنانو ته او پردهدار زنانو ته ښکار شي دا حرج نه دی خو بې پردې زنانه چې وي هغې نه به خپل بدن داسې پټ ساتي لکه د نارینه چې پټ ساتي بې پردې زنانه بې پردې خو د سړو په مثال دی خبره ده دی وجه نه او نسائهن یا خذ د خذ نو خذ د خذ معنا دام پردهدار ده بل خذ پردهدار ده نو که د دې لیچ ورته ښکار شو د دې ترخ ښکار شو د خېټ ښکار شو د املاق ښکار شو نو سهارت پکې نشته او ما ملکت ایمانون لا یا آغا وینزه چه مالکان دی لاسون تاسو وینزوائی سلیو گر او التابعین غیر ولی الاربت من الرجال یا آغا فالورز چه آغای حاجت نلره زنانو تا من الرجال وینارینا نمو تپاگل وایو دیوانا تا درسو ہے لیوانے یعنی دا سے لیوانے چه آغا پا دی خبرو پوئی دی آغا دا سنس نشتا اصلی ونه چې دا غړو دا سنس نشي چې دا هم څه عمل دی یا څه کار دی یا څه تصور دی نشته بعضې لیوني خدا چې دا بل خبره کې کار دی بس یو کار باندې پوهېږي صحیح نه نو بیا پرده لازمه ده سیف الله خان نن جذبه کې رہتا هغه چې په دې خبرو بالکل نه پوهېږي او یو لیونی هغه چې پوهېږي صرف په دې یو خبره په نور څه نه پوهېږي صحیح شو نو هغه بس بیا ساته چې بس یو شانې غوندې شوم صحیح شو سیف الله خان اوس چې دا خبره یادېږي نو بخان دی دا بیا هم د عبدالقدوس دا خبره وکړي دوه خبرې د تا باندې قرض زه که اوس بیا ټیپ بندو نو تا نه بیا یې ځکه ته هم لاړې بوډا شو او الطفل الذين يا معصومان غالم يظهروا على عورات النساء چې هغه اطلاع او خبر نه لري په پوشیده خبرو د بیبیانو باندې ولا يضربن برجلهن ادیل په زور نه راځي خپل چې په لار رواني ليعلم چې محسوس دوینا ما يخفين من زینتهن چې دوی پټ ساتي من زینتهن د زینت خپلنا نو سپازې به چولې څه شي چولې پازې به چول چې پکې ګنګروګان دي نو هغه چې په لار روان ده نو قدم دې پرورو کې دي ځکه په شڼ شڼ روانه یې پټو خلک یو بل ته دا هر هغه شی چې نارینه نظر توجه را اټرکې نو باید چې زنانه کور بار راوځي چې د هغه نظام محفوظ وساتي انا دې راوځي کنه سورہ احزاب سورہ احزاب آیت نمبر 3 وقرن فی بیوتکن قرار نساء کورن خپلو کې خود ته وایي چې قرار نشي به ضرورت رکوع مروزي به ضرورت رکوع دا غستا خبره شي دا وي وقرن فی بیوتکن قرار نساء پکورن خپلو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى انمائش مکوي تبرج معنا نو ورته نمائش وایو تاسو ورته وایي نمائش ولا تبرجنا نمائش مکوي د زینت خپل تبرج الجاهلیت الاولى پشان دا نمائش دلم بنی جاهلیت نو زمانه جاهلیت کې خود بازار خډولې کو ځکه ځان له یاران پیدا کول سبه کول بوای فرند به پیدا کول اخدان وی ورته قران د اخدان په طلب کې ول کور بار راوتل دلته اوس مونږ باندې خلک دا پرشر شي ها او د خو څه وای دا مولا دې دا ډیر سخت دی
سوې دا مولا دا وې ډېر وې ډېر سترونګ کیریکټر لري. سترونګ کیریکټر په دې معنا وی چې نه اس میکسینګ بني، دا شی بني، دا شی بني، دا شی بني. وې د خزو ودونه به څنګه کیږي؟ ادا عبد القدوس دغه خبرې جواب نه ورکړي، دی بیا غلې شروع خان دی ورته، حالانکه پکار چې دې جواب ورکړي. دینه فرته ګوري چې دا سړی غوسه کیږي خو نه او کنه چې زړه تعالی سودا نه کوم بیا. بل آیت 59 یا ایها النبی او پیغمبر قل لازواجک بیبیانو پرتوایا و بناتک دونو پرتا و نساء المؤمنین اد مومنانو زنانو تایو دین غلیلنا چرا زلندی بزار قلبانے من جلابی بیلنا جلبابو نقبل من جلابی بهن جلبابو نقبل. نما تاستوی چی جلبابو ما غشی دی چی سر او دا وجی او دا گریوان او دا سٹ دا ورسره پٹوی. ذالک ادنا اللہ ایورفنا دا قریب دا دیتا چی دی و پیجن دیشی چی دا پرددار خزی دی. فلا یوزینا تکلیف بورتن شیور کولے نو اس کو مخضا چی زان پردہ کے ساتھی دا داغی دا پارا عصمت و عفت تے نو ہر یو سڑے یریگی چکہ چردہ سے مرتاو قتل دا چرتا غصہ نشی بسو جی پرددار خدا غص اللہ تعالیٰ وی ذالک ادنا ان یعرفنا دا دے خبر تا زیادہ قریبا دا چی دے وہ پی جندشی دا پرددار خدا دا فلا یوزین تکلیف تصور بدی سو کولا تکلیف نہ ہوتا ہے سو کولا تکلیف اتلانی مبربند روانے چلا بکینی ہے چولی اللہ یہ معافی ہوکی. واپس پل سبق دیر سو نو تابع نور ٹائپ دا شے بن کے چلے کی فرق ہوا مستور شو پٹکڑے شو دے دوانو نا من سوآت ما دا عورتنو دے دوانو نا وقال اووے شیطان ورتووے آدم علیہ السلام او حواتا چی ما نہاکما من قاری سے دغا صورت وے امام دغا ٹرانسلیٹ ما نہاکما ربکما نی من کرے تاسو دوارا پروردگار تاسو عن هذه الشجرة د دیوننا الا ان مگر د دیوجه چې تاسو دا ونه وخړه تکونا ملکین نو تاسو بدوارا شی ملکین د فرشتو بشان دایمی. اوس فرشتي چې دي هغه کې مرګ نه راځي به ټوله آل اټ ونس میږي فرشتي به آل ټوله یو ځای مړیږي. نو ورته وی دیونه نه خدای ځکه من کړی تاسو انسانان پیدا کړی یې اوس کدا ونه به وخړه نو فرشتي نه جوړیږي سبکی نو دیر وجه من کړی تاسو فرشتي نشئ تاسو انسانان تاسو الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین یا شئ تاسو دا میں شفاعت کی دن کنا. نو دا خبر دیتا اپلائی نشوا دا آدم علیہ السلام و حضرت حوا دوارا تا دا خبر اپیلنگ نشوا دا دی ذہن پہ مطمئن نشو نو شیطان پہ قسم کو وقاسموما اد قسمو کدے دوارو تا انی لکما چتا کفر زیمتاز دوارو دا پارل من الناسخین یقینا دا خیر خواہانونا فدلاؤما راکوز کل دا دوارا بغرور پدوکا دلاؤما دلوی مقام دا سڑکا تر اخلاص کی دیتا وی دلا یدل اصلے کہ دلا یدلی یا ادلا یدلی تاسو بوکوائی او بچ راو باسے وہ بچے کوئی نہ رہو بس سبغا سلواغا ہاں سلواغا نو فدللہ ما دللہ دا لفظ راضی سلواغی دا پر چکلے کوئی تا کزے نو مانا لے چی روچت زائنا لاند زائتے اوشے ور کزے فدللہ مارا کزی کلدا دوارا بغرور پدوکا فلما ذاقا شجر دا کلچے دے دوارا وسکل داونا لا ترو سے پڑھوئے امنو اے چی دے دے لگے فلما ذاقا شجرتا بدت لوما سوآتوما اخکارش دی دوارو تا عورتون دے دوارو نو اللہ تعالی یو تصور ورک انسانان اللہ چی کمشے ما منع کری کمشے ما منع کری نو تاتے ویزیبلی اغا اثر خکاری نا ویزیبلی اغا اثر اخکاری نا خوچی ردغی نارواو ارتکابو کنا دا بس سمرا خسارہ تعالی در کئی دا قیمت پا حوالا دا آدم علیہ السلام دی کسی تا گورا صحیح چې یو شی مې منع کړو دا هغه په ژبه ولګېده دا هغه د ښځې هم په ژبه د مېرمنې
د مینې دا غیم په ژبه ولګېدو یې په ژبه چې څنګه ولګېده خدای ته منع کړی وه نو فورا ای دواړه بې پردې شو ای فورا دواړه څه شو دا یو ویزیبل الله تعالی یو ویزیبل شکل وښودو چې د ممنوع شي نه چې ما منې کړي یې نو تا ته به احساس نه کېږي چې دا شی خدای منع کړی دی ما وخوړه څه چلو شو خبره ده که خو الله تعالی فرمایي چې د دې اثر دومره مضر دی لکه تا وکتل چې دا منع کړي دانه پیغمبر وخوړل نتیجه څه شوه خبره ذهن کې راغله فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دې دواړو ته سوآتهما عورتونه د دې دواړو نو اوس دې خو وګوره انسان فطرتن ستر پوش دی انسان فطرتن سره ستر پوش دی بلکې انسان خو پرېږده حیوان هم فطرتن ستر پوش دی دی نه غواړي چې زما پرایویټ پارټ چاته ښکاري او د دې وجې الله تعالی هر حیوان له د پرایویټ پارټ دپاره څه حصه ورکړي چې هغې کیا پټوي صحیح دې غویانو له لکۍ ورکړې ده څه ورکړې ده لکۍ ورکړې دې میز له یو لوی لوم ورکړی دی نو په دې کې څه پټي پرایویټ پارټ پټي خبره ذهن کې راغله یوه او دویمه خبره زمونږ ما یو سپی ساتلی وه سپی وایي تاسو یو سپی مې ساتلی وه نو د هغې د لنګون وختو بچي راوړل څه کول بچي راوړل او داسې په منډه په دا میدان کې ګرځېده بیا مونږ د چرګانو دپاره د دې چکن دپاره یو کوټګۍ جوړه کړې وه او نیغه په کوټګۍ باندې وردن نه شوه چې بچي راړه بیا بهر راووته صحیح ما وګوره الله تعالی د دې هم په ذهن کې پرده اچولې ده چې دا کار د خلکو وړاندې حالانکې او بل کار خو د خلکو وړاندې کېږي خو څومره دلته پردې تصور ذهن کې اچولی دی چې بچي راوړو نه چېرته پردې ته لاړ شي نو پته ولګېده چې د مختلفو حیواناتو په طبیعت کې الله تعالی دا پرده پوشي اچولی په مختلفو طریقو سره بعینه دقه فطرت د انسان هم دی نو اوس دی چې دا بې پردګي کوي دا د فطرت خلاف کوي بې پردګي چې کوي دا د نیچر خلاف کوي نو د نیچر خلاف چې کوم کار وکړي د هغې ریاکشن ډېر ناکاره وي د هغې ریاکشن فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا شروع شو دا دواړه یخصفان علیهما دې ته خصف وایي چې خو وګوره ځان باندې څه شی لګول یخصفان علیهما چې لګولې ځان باندې من ورق الجنت د جنت پاڼې ابن عباس وایي چې دا د بنانا پاڼې وي د کیلې د څه شی دی اوس چې دا خو بدن ښکاره شو نو دواړه د یو بل نه پټېدل چې دا بدن مو د پرایویټ پارټ مو یو بل ته ښکاره نه شي نو بس یک دمې د کیلې د بنانا پونه باندې نو د بنانا پاڼه خو سم پوره یو ګز وي صحیح نو هغه یو دوه درې څلور یوره ماته کړي ځان باندې زرداشت وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وناداهما آواز کدے دوارو طرف دے دوارو علم انحکما آیا نوی ملکنی ما تاسو دوارا غن تلکما شجرا دے ونناوا کلکما او آیا نوی ما تاسو دوارو تا ان الشیطانا چتا کس پر شیطان لکما تاسو دوارو دے پارا غدوون دشمن دے مبین اخکارا یعنی دے دا سے پٹا دشمنی نکری دے تاسو شکارا دشمن دے نو دوی ته احساس ورکا چې پته ولګېده چې تاسو د دشمن د دسیسې ښکار شوئ څه شو د دشمن د دسیسې ښکار شوئ نو دوی ته احساس وشو چې دا خو موږ نه خطا وشوه نو فورا یې دعا وکړه قالا دې دواړو اے ربنا او رب زمونږه ظلمنا انفسنا مونږ زیاتې کړې په ځان خپل باندې وان لم تغفر لنا اکه ته بخښنه نه وکړې مونږ ته وترحمنا رحم نه وکړې مونږ باندې لنکونن نو شو به مونږه من الخاسرین د تاوانیانو زیانکارانو نه خساره کې به شو څه کې به شو نو الله تعالی وایي چې ټیک ده معاف خو مې کړی یعنی دا ګناه کاونټ کوم نه دا ګناه نشه دا ستاسو لپاره ما د خطا باب کې واغسته سبب کې واغسته دا سن او کرایم نه دی دا مسټیک دی دا سن او کرایم نه دی دا د دولیکه چې د پیغمبر په حواله باندې دا سن او کرایم نه دا مسټیک دی ځکه پیغمبر د سن ارتکاب نه کوي پیغمبر سن ارتکاب خو دې ته وایي چې ته پوهیږي چې دا شی ناروا دی بیا کې دې ته وایي سن دې ته وایي سن اوس by way of mistake څه شیطان وشو تا ته احساس نه ونشو صحیح لکه سړی سلیپ شي سړی ته شي سلیپ شي نو دې ته بیا سن نه وایي څه وایي مسټیک خطا ده خو الله تعالی ورته وایي چې اوس یو د شی کرایم کېدل دي یو په شی باندې فزیکل نتیجه مرتب کېدل دي لکه کرایم خدا دی چې سړی ټوپک تاسو ټوپک وایي چې سړی ټوپک راوالي او چاته پرپز نیونی سي او دس ته وباسي نو نتیجه به سي سړی بمړي نتیجه به سي
سړی به مړیږي. یو سړی په لاس کې اسې ټوپک او خطا سره ګوته سلیپ شوه، خطا سره ګوته سلیپ شوه او ګولۍ راووتله چې سړي په سینه باندې ولګېده. اوس دا کرایم خو نه دی، که کرایم دی دا سنم نه دی خدای په نسبت باندې صحیح. خو هر چې فزیکل نتیجه ده هغه مرتب کېږي که نه، که دا ګولۍ به سړی نه مړی. لکه څنګه چې پرپزلی ګولۍ سړی مړ کړی دا مسټیک والا ګولۍ دا بم بند نه مړی. نو الله تعالی وایي چې کرایم او سن خو نه دی، خو فزیکل نتیجه ده دې ما دا مرتب کړې وه چې که دا دانه مو وخوړه نو دې جنت کې به تاسو نه پاتې کېږي، بار ډولځئ. دا پنشمنټ دی، دا د فزیکل نتیجه ده. لکه د خطا وتلې ګولۍ چې فزیکل نتیجه دار چې انسان به مړی. حالانکه ګولۍ راوتې په څه ده؟ په خطا. ګولۍ راوتې په څه ده؟ په خطا. خو چې په سینه د انسان لګي نتیجه به صحیح مرګ. نو الله تعالی وایي ټیک ته تاسو په خطا دا شی وکړو، خو فزیکل نتیجه دې دار چې جنت ته بځئ. قال بتو بعضکم لبعض الغدو، اللہ تعالیٰ وے کچھے تاسو بعضکم لبعض الغدو، تاسو انسانان بے دیو بل دشمنان، تاسو انسانان بے دیو بل دشمنان. اس اگورا یو خطا چی اوشی سوشی یو خطا داغی پس منظر کی سوی لور دشمنای پیداشی. یو خطا وشا دا منگ دا پلار مورنا داغی پس منظر کی سمر لوی دشمنای. دا دنیا کی جلد دا بلڈ شیڈ روان دے، دنیا کی جلد دا بلڈ شیڈ روان دے. دا هغه خطا نتیجه ده تر قیامت به روانه. او کني که په جنت کې به مونږه کوم ځای په جنت کې نو هر شی اویلیبل دی. هلته پر چا پرسنل پراپرټي ضرورت نشته کښتا، ځکه چې یو سړی تار څه فراوانه ملاویږي دا پرسنل پراپرټي خو سړی دې لپاره جوړي وایي چې زه محروم پاتې شم نو خلک ټول ورته قبضه کوي. دا سره پاره کوي وایي چې زه ډیپرایویشن او خلک په دې شی نه باندې قبضه واچي. دې لپاره خلک لګیا دي یو بل مړی یو بل سره جنگونه هم کوي، دشمنای هم کوي، طرفګنای هم کوي، فلان فلان. کدا ضمانت خلکو ته میلا شه په دنیا کې چې هیڅ یو سړی به د هیڅ یو ضرورت نه محروم نه پاتې کیږي. بیا خر خدای والی چې مړی کوي. خبره ده انکرال د دې وجه په الله تعالی فرمایي چې کله تاسو جنت ته لاړ شئ ونزقنا ما فی صدور من غل، تاسو په دازړه کې او په دماغ کې دا د حسد د کینې د بغض د نفرت او د جیلسی دا کم تصور چې دغه الیمنت په وباسه سبب کوم دغه الیمنت نو دغه الیمنت به څه کو باسي. ته کور غواړي نو دومره لوی کور شي په ګرځېدو کې ستړی شي. صحیح شو. ته خځې غواړي نو داسې ښایسته خځې یا سبحان الله چې کتو باندې ورته نه مړېږي. ته نوکران غواړي نو داسې غلمان دي چې الله تعالی فرمایي اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، چې ورته ګوري ته وایي چې مرغلرې دي یو خپل خامن دی. صحیح. اوس ته څه غواړي یعنی مینز موږ ورته دا سوې خوراک چې خلک کوي سپونز وغیرہ او فورک او سپونز او پلیټونه دې یو خاص نوم خلی کراکری ورته لوشي نه دې لپاره یو انګریزي کې خاص نوم دی. اینی هاو نه بس یو سپیشل نوم دی خوراک د سامان لپاره یو خاص نوم دی. نو استاغه غواړي بلا شی پراتری الله تعالی فرمایي چې باکواب من فضه، تاسو اغلوشي چې هغه د سرو د سپینو زر جوړي. صحیح. كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. الله تعالی فرمایي وی خو به د سپینو زر خو ترانسپیرنت بداسي وی لکه شیشه لکه ګلاس ترانسپیرنت بداسي ان دوره ما ترانسپیرنت کړي چې هغه سپینو زر کې هم هر شی آر پار ښکاري. بهر دنه پکې لا کرسټل کلیر وي دومره صفا وي. نو سیدا ټول سیزونه موجود، سورلای غواړي هغه موجود دي، باغونه غواړي هغه موجود دي، میوه غواړي هغه موجود دي. نو د څه شي کبه دي چې تل هغه لپاره جنگ کې ارچا ګریوان ته لاته چي د الله په سړی ګریوان ته چي نولې چي سب یعنی یا خدا دا چې ډېر زیات تلوسه کوي، یا دا چې څه شی ورته دی وای چې بل مې ملک لا شی می ته واغسته، یا ور سره د مستقبل احساسي چې کې موسم لونه کړن سبانا بل از وګي کېږم. خبر دین کې لاله نه ته خدا خطر شته نه چې خطر شته نه خطر شته نه دښمنی شته نه نیسته. دیو الله تعالی وای تحیتهم فی سلام چې یو بل سره مخامخ کیږي پیس نه وای سبوي پیس د سلامتای ناره وای. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمین چې خوراکو کی سقاکو کی مجلس ختم شي انتها به پدی چې الحمد لله رب العالمین. خبر دین کې لاله وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تا دپارا پزما کے مستقر جائے قرار دے و متاعن افائدہ غستل دے انجائمنٹ دے الہین انتری و فکس وقت پورے. قال اوی اللہ تعالیٰ پہ یا پدیزما کے تحیونا جون بتے روئی تاسو وفیہا تموتونا اپدیزما کے مڑے گئی بتاسو ومنہا تخرجونا ادیزما کے نو بیا رائستے شیجون دے یا بنی آدم. اس چونکہ دا ڈریس ذکر را دے چې د شیطان په حواله باندې آدم او حوا مسټیک وکړ نو داغي نتیجه څه شو؟
لوس شو صحیح لوس شو ورته لوس شو مونږ بربند شو بربند. نو الله تعالی فرمایي پته ولګی دا چې دا ډریس د الله تعالی یو ډېر لوی مهرباني ده، دا د خدای یو ډېر لوی فضل دی. نو څه کوي چې یا بنی آدم او بنی آدم قد انزلنا علیکم مون نازل کړی تاسو باندې یعنی پیدا کړی مو دي تاسو دا لباسن جامه. تاسو جامه وای سوای جامه مون پیدا کړی تا د پار لباسن جامه یو واری چې پټای با سوعاتکم بدنون استاسو وریشن ادا جامه زینت ته. نو څنګه څنګه چې ماده تاسو تفسیر کې وې چې جامه کې زدانشه بل چې د قندهار جامه چې دا اسلامي ده، د پیښور جامه دا غیر اسلامي ده. د پیښور یا د قندهار دواړه جامې دا اسلامي دي او د امریکای جامه دا غیر اسلامي ده. ذکر مونږ د دې جامه متعلق دا دعوه کوي د پیغمبر اسلام جامه، پیغمبر اسلام خپل کلچر مطابق جامه هغه زمانه کې کلچر هر څه چو صحیح شو. پیغمبر اسلام خو همیشه هغه تاسو سوای چادر دي داس لون نو حضور اسلام والسلام زمانہ کې خدای عربو کلچر لونګ ته وای څه شي لونګ تړل دا سي دا تاسو پرتګ وای دا پرتګ د پیغمبر اسلام زمانہ کې په دې انداز الته متعارف نو صحیح. دا خو د هندستان تخلیق دی، نن زمانہ یې نمو د پښتنو د علاقې تخلیق دی. خو البته یو حدیث راځي چې پیغمبر اسلام والسلام د مدینه په بازار کې یو جامه فروش سره دا پرتګو کته نو ډېر خوښ شو، وې دا خو ډېر پرده پوش جامه ده، نو دا واغسته قیمتنه واغه. نو چې قیمتنه واغسته نو پته ولګیدا چې پیغمبر اسلام دا جامه خو حقړی ده. اوس دا مونږ ته پته نشته چې اغوستلې هم دا کنه. خدا روایت ده چې حضور اسلام والسلام دا خرید کړی دی. خبره ده کې رااله بهر تقدیر اوس دی یوې جامې په حواله ته دا فیصله نشو کولی چې اسلامي دی یا غیر اسلامي ده. د یو شی اسلامي کېدل دا غیر لپاره د دوه صورتونه دي. دا قران کې چې کوم ذکر دي نمبر اول چې ستا بدن پټ کی چې څوک بدن دې پټ کی، او نمبر 2 چې ته پکې باوقار ښکارې. تاسو جامه چې پکې باوقار ښکارې ورېش الله تعالی وی جامه دا سره د پټولو لپاره نه ده، دا سره لپاره ده خایسته لپاره ده چې ستا بدن شایسته کی. ایسا خوست دا جامعه خلق پر باندې سپګه قسم پټ شي مخدون کړی راشي او حال دا پټ دی بل حال. دا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو باندې یو زمانہ را روانه ده نساؤهم کاسیات عاریات چې خزه به بظاهر خو جامه پوش وي خو په حقیقت به بربندي وي. نو دا غي محدثین یعنی تصور ذکر کوي چې دوی خو جامه به اچولي خو د حیا نه بالکل عاری او خالی وي، د حیادارانه بل حیا په کې نه به حیا خدي وي. یو او دوی معنی دا ده چې دا جامه به بدن پورې داسې لګېدلی چې د جامه او د بدن به یو بل امتیاز وکړي. خبر دین کړه نو حضور اسلام فرمایي چې د قیامت د قرب علامه ده. د قیامت قد انزلنا علیکم تاکہ سرم نازل کړي تاسو باندې لباسن جامه یواری سوعاتکم چې هغه پټ ساتي سوعاتکم عورتون استاسو وریشن ازینت دی ولباس التقوا لباس د تقوا ذالک خیر دا ډیر بهتر دی. نو تقوا چې شریعت کوم شی ته تقوا وایي نو تقوا یې دغه چې بدن دې پکې باعزت طریقې سره پټ وي. بس دا طریقه چې جامع تقوا دار چې بدن پکې باعزت طریقې سره پټ وي. نو کپټ وی او بی عزت طریقې سره دغه تقوا نه ده. ذالک من آیات الله دادی د آیاتونو د الله نه لعلهم یذکرون دې د پاره چې دوی په خبره باندې ځان کوی کې یا بنی آدم او زامنو د آدم لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دی وانه چې تاسو له شیطان کما اخرج ابویکم څنګه فتنه کې الله تعالی فرمایي چې بظاهر د شیطان وسوسه ډېره شایسته ښکاري خو په حقیقت د نتیجې په اعتبار داسې فتنه کما اخرج ابویکم لک سنچی راوستل مور پلاس تاسو دواړه من الجنت د جنت نا ينزع عنهما چې وستل دې دواړو نا لباسهما جامر دې دواړو ليريهما چخکار کې دې دواړو تاسو آتے ما غورتن دې دواړو انه يراکم هو تاکي سرا دا شیطان وی تاسو لا دې وقبيله او اولاد د جنات من حيث لا ترونهم د داسه جانب نه چې تاسو نوی نه. نو زمونږ بدن کثیف دی څه شي کثیف دی نو دی ویزیبل دی. د جنات او د شیطان بدن کثیف نه لطیف دی. ا کثیف نه اصل هغه لطیف نو موږ په سترګو نه وینو. نو چې کوم دشمن دی داسي چې تو تخکاری او تا ته نخکاری دنه خدان بچ کول ډیر مشکل کار دی چې تور تخکاری
او تا ته نخکاری نو ځان بچکول ته ډیر مشکل کار دی. نو د انسانانو په ځای کې چې خدای ته نه بزان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر آسان دی چې یو ځل الله اوه بس د الله لفظ یې خپل دادا لکه B52 سے کور خلاص کړ. تاسو کو B50 دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د اذان आवाज شیطان اوري نو د داس غلي مدینه منوره نه بهر یو ځای روحا ورته وي چې د روحا پورې منډي وي اذان د आवाज نه. او حضور فرمایي چې ولهو ذرات غوزونه اوزي د الله د نامې نه سوزي غوزونه اوزي صحیح. او د منډي وي د الله نامه در لپاره بم دی. یو ځل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان ستاسو زړه باندې داسې د خپل شونډ تاسو وایي دا شونډه کې داسې لګولي لکه ژوره پیژنې په دې اوبو کې یو داسې لکه د مار داسې چې د زناور سره نښلي وینې سکي صحیح نوې چینجې غوندي هغې ته ژوره وایي. دا هغې خوله دومره مضبوط چې یو ځای په حیوانو لګي ډېر په زور به راخلاصې دی حالانکې وینه راغونې داسې صحیح. نو موږ ورته ژوره وایو. بهر تقدیر پیغمبر علیه السلام فرمایي لکه د ژورې په شان خولې داسې لګولي فاذا ذکر الله تخنسا چې کله دې وایي الله نو بس د زر خولې راخلاصه شي. ځکه دا بغیرت الله نامې ته نه ودرېږي. د دې وجه نه خو شریعت اسلامي په ودرېدو پاسېدو په هر څه کې مونږ ته د ذکر تلقین نه کړی دی. صحیح څه شیخ است سبحان الله صحیح. طبیعت کې څنګه دی الحمدلله سوای الحمدلله. د شیرشاه دا خولای ټوپه دا ډېره ښکلې ده ماشاء الله. یعنی دا الله نامه چې اوزي جمعات ته اوس بارودو بسم الله اللهم اني اسالك من فضلك جمعات ته دن راوزو نو بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. باتروم ته ورننه اوزو نو سوای اللهم اني اعوذك من الخبث والخبائث صحیح. د باتروم نه راووتو والحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. خوراک مو کو نو سوایو الحمدلله الذي اطعمني وسقاني. خوراک تکینو لاس مو نزل بسم الله وعلى برک. یعنی هر قدم باندې الله نوم دې د پاره چې شیطان د خلون لګي خو چې څنګه خلون لګي بس بل بم ور خلاص کړ. یا بیا خو د خلی لګولو کوشش جوړ بل بم دې ور خلاص کړ. بیا د خلی لګول نو بل بم دې ور خلاص کړ. خبر دې کړه انه يرعاكم وقبيلوا من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين تاکي سره مونږه ګرځولي دي شیطانان اولیاء دوستان للذین اغچا د پاره لا يؤمنون چې ایمان نه راړي و اذا فعلوا فاحشه اکل چې او کې دی یو ناکار او ګندکارو کی او ته تاسو کې چې دا ولې قالون دوی وجدنا غلی آبانا مونگا مندل دے پدغ کاربان پلاران نکان زمونگا واللہ امرنا بیا او اللہ تعالی حکم کرده منتد دے خبری قل توتا اوایا چلا کار خو گنده دے نو خدای کل بے گنده کار کولو حکم نکی ان اللہ تعالی لا یامر حکم نکی بالفاشائی دگندا و دبی حیا کار اتقولون آیا تاسو وائے پا اللہ تعالی والے ما لا تعلمون آغشے چی نپی پوئے گئی قل تورتا اوایا امر ربی چی حکم کرد زما پروردگار بالقسط دا انصاف حکم چی ہر کار بکے دا عدل کار بکے دا بیلنس کس مانا بیلنس واقیموا وجوهکم اتاسو اقیموا وجوهکم نیخ کئی مخونق پل اللہ تعالی طرف تا عند کل مسجد دا ہر عبادت پا موقع بان یعنی نیت خالص کا پل مخد نیخ کا دا ہر عبادت پا موقع اللہ تعالی طرف تا یعنی نیت خالص کا منس کے نو خالص چارہ پر اللہ دا پارا چیریٹی ورکے خالص چارہ پر اللہ دا پارا چاہتر سے احسان کے خالص چارہ پر اللہ دا پارا حج و عمرے تزے خالص چاہ دا پارا اللہ دا پارا دا رمضان روزی میں سے خالص چاہ دا پارا اللہ دا پارا چاہ دا افطار انتظام کے خالص چاہ دا پارا اللہ دا مانا دا واقیموا وجوهکم عند كل مسجد وادعوا او آواز کوئی اللہ تعالیٰ تا مخلصین له الدین پدے حالت کے خالص ان کے دے اللہ تعالیٰ پارا دن کما بداکم لکا سنچ اللہ پیدا کرے تاسو تعودونا ام دغرنگ بتاسو بیا جوندے کے واپس کی گئی یعنی دغرنگ بیا جوندے کے چسنگے پیدا کری نو چی منگے پیدا کرو نو منگا بربندو کنا سرطورو شیب لئیو او ناسونتا نو دا قیامت پر اسی بیا پیدا کیگو نو ام پتا کیفیت باندے سرطور بیو بربند بیو شیب لبیو ناسونتا بیو خبر دیں کرانو سکر دین پیدائش دے نو پیدائش آنکو پخپل نیچرل طریقے سر بکیگی
څنګه طریقې سره نیچرل طریقې سره. دا یو حدیث لیکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل بنی آدم یاکله التراب، بنی آدم چې کله مرشي نو د ټول بدن خاورې خوري. خاورې څه وکړي؟ د بدن اخري الا عجب الذنب، مگر عجب الذنب نه خوري. اوس د عجب الذنب لفظي معنا خدا دا د سپاینل کارډ د بیک بون، موږ ورته د ملا تیر وایو. د ملا تیر د دې دا کوم انتها دا کته بالکل اخیری سر دې ته عجب الذنب وایي. عجب الذنب معنا د لکای اخیری سر، دسه د لکای اخیری سر. زمونږ په دې پښتو کې ورته لکلومه وایي. تاسو لکلومه وایي؟ ها، نو عجب الذنب وایي لکلومه ته. خو چې پیغمبر اسلام دلته د لفظ استعمال کو نو صحابه فورا حالانکه ایت لکلومی تصور معلومه، عجب الذنب ورته معلومه دا څه ته وایي لکلومی ته. خو پیغمبر اسلام نه فورا تاسو کو وما عجب الذنب یا رسول الله، دلته چې تاسو د عجب الذنب نه څه مراد ده؟ چې تاسو وایي ټول بدن خاورې وخوري خو عجب الذنب نه خوري، هغه پاتې، هغه سالم وي، هغه سالم وي، انټیکټ وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه هغه زمانہ خو د ساينس دومره ترقی نه و چې ډي ان اے پیژندل یا آر بی سی پیژندل یا ټیشو پیژندل عربو سادهګانو په دې ټیکنالوژي پوهیدل. نو پیغمبر اسلام دا غي د پوهې مطابق ورته وي مثل حبه خردل، دا د ورید دانه. تاسو ورې پیژنئ دا تیل چې دی وباسي ورې وای وړه دانه ده. نه عرب د دینه خبرو ورته وی لکه د ورید دانه په شان وړو کې ذره د بدن، لکه د ورید دانه په شان وړو کې ذرات دي د بدن. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل منه یخلق، د دغه ذرې نه انسان پیدا کیږي، وفيه يركب، او د دغه ذرات تکثیر سره د بدن گروث کیږي. نو تاسو په ساينس کې دا ویلي دي په زوالوجي کې چې د انسان په بدن کې په یو سیکنډ کې څومره آر بي سي مړیږي او څومره نوی آر بي سي ډیولپ کیږي په کربونو. سو ادا هر ذره چې دا ژوندې شي دی، دا هر ذره چې دا ژوندې شي دی. نو موجوده زمانہ کې تر اوسه ساينس دوره ترقی نه وکړه. آر بي سي دی سره ریډ بلډ سیل، ریډ بلډ سیل بیا لکه ساينس ترقی وکړه نو د اغې نه یو وړه ذره، هغه ذره کې دنه وړه ذره پیدا کړه، هغه ذره کې دنه وړه ذره پیدا کړه ته ټیشو وي. سوي ورته ټیشو بیا په هغه کې دنه وړه ذره پیدا کړه ته ډي ان اے وي. سوي ورته هغه کور ولا بالکل راوښته ناغه ته وي ډي ان اے. نو سپته ولګي پیغمبر اسلام د ډي ان اے ذکر کو چې انسان پیدا شوی د ډي ان اے نه دی، څه نه دی د ډي ان اے نه دی، د دغه نه د بدن گروث کیږي. د دې وجه خو چې انسان اصلیت معلومه نه سي راخلي ڈی این اے راځي. صحیح واقع کما بداکم لک څنګه چې الله پیدا کړی وای اولا تعودون بیا په دویم ځل پیدا کړم په دغران. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا خو ډیره حیادار صحابیات ټول حیادارو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویجی موږ ټول بربندیو. حضور اسلام یې دنیا ته راتلو هم بربندو، چې بیا پیدا کیږي نو هم بربندیو. نو حضرت عائشہ ورته وی یا رسول الله مونږ یو بل بنوینو، دا خو د حیدارۍ خلاف نه وی چې یو بل بنوینو. پیغمبر اسلام ورته اما سمعت ابنه الصدیق، او د صدیق لوري تا د خدای خبر نه اوریدل چې لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنی، دا هغه ورځ hebat دومره لوی دی چې یو بنده هغه به دین هم نه واقف چې زمانه مخکې څوک ولاړ دی کنه دی ولاړ، شاته مې سوچتا کنيشتا، شي طرف ته مې سوچتا کنيشتا، چپ طرف ته مې سوچتا کنيشتا. هر یو سړی په دومره فکر کې فکرمند دی چې هغه ته د خپل چاپېرچل څخه احساس كيجنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله. شيخ